تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتل الشيء وركبه. اولئك على هدى من ربهم کی على لفظ راغلی او على راضی د پاره د استعلا. استعلا مطلب د علا نرستو سیس علا چې بچا داخلي پوهیږي او د علا نه مخکې سیس نو یو به مستعلی او بل به مستعلا علیه. ها لکه دې کتاب ته وګوره، دا کتاب د هدایې د پاسه دی پوهیږي، نو دا یو مستعلی دی او دې مستعلا علیه دی او دې د پاسه کېدو ته استعلا وایي. خو دې استعلا ته وګورئ دا دواړه طرفین محسوسین دي، دا محسوس دی دا هدایه او دا کتاب هم څه دی محسوس دی. نو استعلا هم څه ده محسوسه ده، دې ته استعلا حقیقي وایي. ها لکه تاسو چې اصولو کې افتنا کې خبره کړې وه چې افتنا یو حسي ده یو عقلي ده. ها لکه دیوال باندې چې دا چت پروت دی دا افتنا حسي ده، لکه دیوالو محسوس دی چت هم محسوس دی پوهیږئ. نو دلته هم دا دواړه څه دي. زید علی الفرس، زید د اس ته پاسه دی. ها نو زید عالی شو او مستعلی شو د چا د پاسه د فرس ته پاسه. ادا استعلا حقیقي ده پوهیږئ او حسي ده محسوسه ده. مونږ اینو پوه شولی به خبره. اوس راځي علا د استعلا دپاره پوهیږئ او دلته خو د استعلا معنا نه برابریږي. اولئک علی هدن دا موصوفین په دې صفات مذکوره سره د هدایت ته پاسه دي. نو دا خلق خو مستعلی شو او علا د استعلا دپاره شو، خو هدایت خو مستعلا علیه نه برابریږي. پوه شولی به خبره باندې. دی د هدایت ته پاسه ناست چې نه هدایت خو څه محسوس شی نه دی. پوه نه شولی پې. نو دلته تا ته وایي چې حفیظ صاحب علا کې استعاره طبعیه ده. ها تاسو ته ما بله ورځ ویلو چې په اسماء اجناسو کې استعاره اصلیه او په فعل کې په حرف کې او په اسماء مشتقو کې استعاره طبعیه د بل چا په تابعدارۍ کې. ها نو هر یو حرف چې دی نو د تعلقي د یو معنا کلی سره او هغه معنا کلی چې هغه مستقل بالمفهومیت اسم ورته وایي. څه ورته وایي؟ لکه تاسو شرجامع حاصل محصول کې به ویلي چې من راځي د ابتدا دپاره. څه دپاره؟ پوهیږئ نه یو ابتدای جزئی ده هغه نه یو ابتدای کلی ده. ها چې هر ابتدا ته شامل شي نو هغه ابتدا بیا اسم ده مصدر ده کنه او مستقل بالمفهومیت ده. پوه شولی به خبره باندې. نه د من تعلق د چا سره دی؟ د ابتدا سره. نه من متعلق شو ابتدای متعلق شو. نو دک رنګ د علا معنا استعلا ده. څه ده؟ نافذ صاحب علا متعلق شو او دغه استعلا یې څه شولو متعلق شو. نه اول استعاره به د من د علا په هغه متعلق کې کېږي. ها ځکه هغه اسم دی مستقل بالمفهومیت دی. بیا به د هغه په تبعه کې مونږ علا راوړو. حفیظ صاحب پوهیږئ نو داسې چلې کړی دی حفیظ صاحب چې د متقیانو تمکن من الهدایت، تمکنو چې دی په دې هدایت باندې کلک دي. څه دي؟ او دومره استقرار ورته حاصل لی حفیظ لکه یو سړی چې د یو څیز د پاسه ناسي، بلکې داسې ووایي راکب چې د مرکوبې د پاسه ناسي. لکه ته وایې زید علی الفرس، نو زید ته څومره استقرار حاصل لی، ښه کلک ناست دی که نه.
د زید او د پرس منځ کې خو سشته دی نه نو زید چې څنګه په دې اس باندې کلک ناست دی نو دک شان دی ته تمکن من الهدایت حاصل له استقرار علی الهدایت ورته دا سنه چړکیږي راړکیږي بس کلک هدایت نیولې ده پوهیږه به خبره ها اما ته ګوره دا تمکن من الهدایت یا استقرار علی الهدایت اپس دا مشبہ دا او استعلاء حقیقی زید چې د است پاسه ده پوهیږه به خبره باندې ها اغا مشبہ به پسې پوښله به خبره باندې نو اوس د تمکن لپاره مونږ په سوال هغه استعلاء والا لفظ سکړلو پوهیږه او بیا د استعلاء په تبع کې معلا سکړو استعمال کړو نو دې ته استعاره پسې پوښله د متقینو تمکن من الهدایت چې دی په هدایت باندې کلکتی استقرار ورته حاصل له دا مشبہ او د زید په پرس باندې هغه استقرار حقیقی او استعلاء حقیقی هغه مشبہ به اوس الته استعلاء استعمالی کی حقیقتا خود تمکن د پر مونږ په سوال سکو استعمال کو نو دا استعاره شولا اصلي شولا خود دک استعلاء په تبع کې مونږه پیسه علا سکړو استعمال کړو نو دا استعاره تبعیه شولا نه عبارت تو ګوره ومعنى الاستعلاء في علا هدن ومعنى الاستعلاء د استعلاء معنا په علا هدن کې تا توای چې دا حقیقتا نه د تمثيل تمکنهم تمثيل په معنا تشبیه سره د دې چې کم تمکن من الهدایت ته په هدایت کلکتی او استقرارهم علیه ذات په تفسیر ده دي تقرار حاصل له د چا د پاسه هدایت ته پاسه اپی سب د دې تمثيل او سی ور کړی دا تشبیه ور کړی دا ها به حال من د حالت هغه چا سره اعتل الشیء چې د شی د پاسه اعتلا څه مطلب ورکه وو چې د پاسه په سوري بوجلې نو دا استعاره تبعیه شولخه تاسو په شوله خبره باندې افي سب د دې استعارینا یو تشبیه را او تلا پټوندخه چې هدایت مشبہ شو او مرکوبه مشبہ به شو دا متقین چې دین دی مشبہ شو پویګه او راکبو مشبہ به شو پوهیږي بیا د راکب د مرکوبې د پاسه کېدل هغه مشبہ به شو او د دې په هدایت د پاسه کېدل او استقرار دا مشبہ شو او تشبیه هتر نه معلومه شول د دې استعاره سره اپی سے پوهیږي به خبره باندې نماته ګوره د هدایت تشبیه د مرکوبې سره ورکول دا یو مستبعد غند خبره یو ناشنا غند خبره پوهیږي نو قاضی صاحب را لګي وقت سرحو به سره خبره کی چې دلته ګوره تشبیه زمونږ مقصودا نه ده خوراله تشبیه زمونږه مونږ مقصودا د هدایت تشبیه د مرکوبې سره نه ده ورکړي خوراله او زه به درته اوخم عربو مقصودا تصریح کړي ده چې راتللی شي داسې ها فی قولهم افی صاحب وګوره په دې قول کې تصریح کړي ده وقد سرحو او دې څه کړي ده تصریح کړی دا تاسو په شاله په خبره باندې به پس سره په دې قسم تشبیه سره چې ته د هدایت تشبیه د چا سره ورکی به کې هی ضمیر چا ته راځي شو دا سی قسم تشبیه چې ته د هدایت تشبیه د چا سره ورکی نو دسی تصریح په دسی دغه باندې تصریح کړي د عربو فی قولهم په دې قول خپل کې امتتل جهل امتتل افی سب پلان کې راولګې دو او د جهل نه متیو سورلې جوړ کړل افی سب د جهل نه څه جوړ کړل نو سورلې د پاسه خلق ناسي کنه پوهیږي په خبره باندې ها والغوا او د گمراهۍ نه څه جوړ کړل متیه او څه جوړ کړل
پوهیږئ په خبره باندې. نو دا پیر صاحب استعاره بالکنایه ده. ها جهل څه دی؟ مشبه جهل او مرکوبه او متیه مشبه او ذکر د مشبه مراد مشبه او تشبیه مضمر فی نفس. استعاره بالکنایه شو لابس. بیا د مرکوبه سره امتثال لازم ده. خلق په د پاسه کینی کنه، خلق متیه جوړی کنه جوړی سوریږي په د پاسه په کینی کنه، نه امتثال کې سره لاله تخیلی را لاله. والغوا ول پلان کې د جهل د پاسه ناشته، د جهل نه متیه سورلې جوړه کړي دا، او د گمراهۍ نه سورلې جوړه کړي هغه متیه جوړه کړي دا. متیه سورلې ته وایي. پوه شولې؟ دی بل ته وګوره فی سب وقت عد غارب الهوا پلان کې ناستو په سټ ته خواهش باندې په سټو نو سو ګوره فی سب خواهش مشبه هوا څه شو او مرکوبه مشبه به. هغه سره غارب لازم دی کنه د سټو ناسټ جای ثابت کو هوا لره، او بیا هغه سره مناسب اقتعاد دی خلق کینی کنه. پوه شوله فی سب؟ ها نو غارب ثابت اول تخیل شلو او اقتعاد بیا ثابت اول دا ترشیح شولا او په هوا کې سره کنایه رااله. دلته وګوره دلته تشبیه مقصودن راغلی دا، عربو په څه کړی دا نه د اولایک علی هدن کې کده هدایت تشبیه د مرکوبه سره غیر ارادي تور رااله نه سم مساله و بنه شوله. وذالک اوس یو سړی بوای چې زید د سورلې د پاسه سم خپل کلک ناسي، نو د دې متقین تشبیه ورکړه د هغه راکبین سره چې په سورلو کلک ناسي او دین په هدایت کلک، نو چې داسې بسړې په هدایت څنګه کلک کینی، دا حالت په سړی ته څنګه نصیب کیږي. نو دی وایو وذالک انما یحصل، دا به حاصلیږي په دوو طریقو سره. یو به استفراغ الفکر، افیس چې خپل فکر سکی پارخ کی د سنه پارخ کی د ارسنه پارخ کی، و ادامت النظر او دک نظر او فکر پویږي الفاظ سره بدل کړو دا سکی دائم کی، یعنی دا یو طرف ته کی پی ما فهغ سکی دائم کی نصب چې کم مقرر دی من الحجج د حجتونو. افیس قوت علمی او قوت فکری او نظری دا خالص په هغه څه کې استعمال کې کائناتو کې چې خدای څومره دلایل مقرر کړي دي د خپل قدرتونو طاقتونو وحدتونو پوهیږي. نو دې سره بستا قوت علمی او فکری او اعتقادي شي مضبوط شي، ناغي کې به بالکل گمراهه طرف ته نه دینه هدایت په دې راټینګ شي په اعتقادیاتو کې. دویم والمواظبه علی محاسبه النفس، اپیسب چې ته مواظبت او همیشګيري وکي پابندي وکي د نفس سره په حساب کولو باندې فل عمل فعمل کې روزانه دا حساب کې چې نن دې سوره عمل کړی دی، نن دې سوره خلقو ته تکلیف ورکو او سوره ته فائدہ ورکړه. خیر الناس من ينفع الناس. پوهیږي څومره عمل له کو بدني عبادتو کې د سوره کو مالی کې د سوره وکړلو اخلاقیاتو کې معاشرت کې دا ټول سوچ اروخه حاسبو قبل ان تحاسبو. نو چې دا دواړه قوتونه په شنو برابر شو، تکمیل د دواړو چې راځي نه د اولنی برازي پس سره په دې سوچ او فکر سره. ها نبی علیہ السلام دائم الفکر بو، ها همیشه فکر او سبا کو سوچ به کو. نو چې ته سوره قدرتونو کې سوچ کړې نو د دینه متا ته قادر معلومیږي، ثانه بدر ته معلومیږي. او عمل کې روزانه محاسبه پوهیږي به خبر دا دکاندار چې روزانه حساب کتاب نه کینې د مخ په وړاندې نه زی ها بیا پکې تر روانه، او چې روزانه سکی نه انسان کې خود ترقی او د عروج ماده پرته د مخ په وړاندې دي. نن سفارش ولا سبا دوش ولا بل ولا دریش ولا د مخ په وړاندې به حفیظ پوش ولا ونکر هدن پکار دا و هدل للمتقین یوزل هدایت ذکر شوه دی. نو دوباره چې اک هدایت مرادی بل نی مرادو نبیا په معرفه سره ذکر کیږي او الف لام پکې عهدی دک مخکنی سیسته اشاره. نو دلته خو هغه هدایت مراد دی بل نه دی مراد چې مونږ وایو چې را
ثانی غیر اولاد نزکه نکره ذکر کړله نه بیه اک صدا نو چې اک مراد د معرفه فکار ده اولئک دا خلق دا موصوفین په دې صفات مذکوره سره علی هدن په دک هدایت نو چې په دک دین دک کې والی پلان پکارو اهم دی کنه او دلته سره علاله نکره نو دا خلاف اصل کنه نو دا خلاف اصل دی وجه بیانی نو نکره هدن للتعظیم ست اشاره کما عرف راغله نو بیا تعظیم ته سند نو اولئک دا خلق علی هدن پډیر عظیم هدایت پډیر او عظمت تکم زینا معلوم شو مر ربهم زکه دا هدایت د دې رب د طرف نه د کم شي عظمت چې ته معلومه نو بس نسبت الله تعالی ته کوه د نسبت توجه نه به عظمت نصیب کیږي پوه شولې نو دا هو هدن دا سه هدایت باندې دي مر چې هغه کائن دی د دې رب د طرف نه بل چا طرف نه نه پوهیږي ګوره هدایتونه ډېری چرته د قرآن نه چرته د کتاب نه چرته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه خو مر ربهم دا اوسخه دا د ټولو نه فکأنه اريد به گویا چې مراد شو په دې هدایت سره ضرب داسې قسم د هدایت لا یبالغ کنه لا چې رسیدل نکیږي داغه انتهات داغه نهایت داغه ولا يقادر قدره ولا يقادر او طلب د مساوات نکیږي ولا يقادر او طلب د مساوات نکیږي داغه د مبلغ اغه ته درسېدو اغه ته چې درسېدو کم ځای دی کم مبلغ دی کم حد ته دا رسېدلې دی نو داغه د مساوات څوک نشي کولای طلب دور لوی هدایت ته ها فکأنه اريد به ضرب گویا چې داسې قسم هدایت مراد شو لا یبالغ کنه چې رسېدل نکیږي داغه نهایت ولا يقادر رسیدل خو لوی خبره ده خدای سره د یو شان کېدو طلب نه کولای کیږي پویږي د هغه د قدر او د هغه د مرتبه او د اندازې چې د هغه د مساوات څوک ډلې شي ونذيره قول الهذلي او د دې نذیر د هذلی دا قول له چې دا تنکیر د صد لپاره د تعظیم د لپاره فلا وابي الطير المربى بالزها على خالد لقد وقعت على لحم على لحمن دے لحمن کی خبر ادا لکال تعالی هدن دے او دل تعالی لحمن دے پلا اپیس سے عبداللہ زائد دے پمانا دسسر لا حاجت الى القسم والا و ابد تیری زما دے قسمی پچا بعد د مرغو په پلارانو باندې ها پویږي به خبره باندې ابد تیری زما دے قسمی په پلارانو دو مرغو نو دی کې پیسه اشاره د کثرت ته مرغو ته چې پلاران ډیر شو خو لاندې به مرغیم سي ډیری ځکه د اصل اصول خو لګ لګي نو چې اصول څه شولو جمع شولا ډیر شولو نو کتب بیا فرو نو د مرغو ډیروالی ته څه شولا اشاره شولا تاسو په شولا به خبره باندې سو کوئی ابي لفظ زائد دے فلا والطير المربى زما دي قسمی په هغه مرغو باندې المربى چې هغه سدي واقع دي هغه سدي په ورب بالمكان اذا اقام به ولازمه بالزها په وخت سکی د زها کی او پچا واقع دي على خالد په خالد باندې دا خالد لوی سړی دی ها ندی اپیسه لقد وقعت فکار دے خودی التفات کی او وی لقد وقعت دی مرغو ته خطاب کی کنی مرغه مخ کی ذکر شولې شی چې یو ځل ذکر شي خو غائب ضمیر ورته راځي کیږي نو تقاضا خود دا چې غائب ده خدا التفات کو لقد وقعت یقینا اے مرغو تاسو واقع شوی علی لحم یعنی علی لحم عظیم پلولو وخو باندې زکه دا لوی سړی دی نه وخیمو او دا دور ډېرې مرغۍ پسې شوي دي اپیسې دې پورې پوه شولې نو دلته لحمن کې دا تنکیر د سره پاره دی نو دلته هم علی هدن کې تعظیم د پاره واکد تعظیمه افیسې تعظیم یې سکړلو
مؤکد کړلو بان الله مانحه چې د دې ورکون کې څوک ته الله پاک ته والموفق له ها پیسه پوهیږي خبره باندې ها دا وهم کېدلو چې هدایت خو نی مگر د الله د طرف نه نه د من ربهم څه مطلب شو پوهیږي نو تعظیم ته اشاره شو له هدایت یی د الله د طرف نه خدا د هدایت عظمت ته اشاره شو له نسبت چا ته راغی ځکه الله تعالی چې یو سیز ورکی خدا الله د خپل شان مناسب ورکی وقد ادغمت النون في الراء نون ننوته ده پرا کې بغنه او بغیر غنه من ربهم کې پیسه من ربهم ده کنه من نون ساکن نرستو چې يرملون راشي تاسو وای نه ادغام سو کې غنه سره کیږي او سو کې بلا نوراب کې بلا غنه ده کنه نو تا توای چې دلته نون راکې مدغم شوی دی غنه سره هم او بغیر خود بغیر غنه د پاسه جمهور لیکلی والجمهور على ثانی غنه پکې نشته لګنه او څوک پکې نه کچاو کړلا نو څور توای نه شي چې لکه ته خود تجوید خلاف ښه لکه یو قول لګنه واولئک هم المفلحون او افس دک خلق سدي کامیاب دی یعنی فلاح دی کہ منحصر دے د دین علاوه بل چاته متجاوز کرر فيه اسم الاشاره افی سے یو اسم اشاره کافی وکنا اولئک علی هدى من ربهم وهم المفلحون یا والمفلحون پویږي نو دوباره سره وړو نکرر فيه اسم الاشاره تنبیها افی سے وو چابوی چې متقیان د دې مجموعې پورې خاص دي په هدایت او په پلاح پورې څه مطلب هدایت او پلاح دواړه په بل چا کې او دا یو په بل چا کې راتللی شي نو اولئک مکرر راوړو چې نه متقیان په هر واحد پورې سدي دا یو هم په بل چا کې نشي راتللی یوازې هدایت یوازې فلاح هم چا کې مجموعه نه د هر یو سکی تقاضا کی او دا څنګه نو تاسو تمام مخ کې بار بار اوې چې کله حکم په مشتقی باندې وشي یا په موصوف بصفتین باندې وشي نو دا صفت دغه حکم د پارسی علتی نو پرون مونږ اوې چې اولایک راوړل دا تش موصوف ذکر کول نه دي سره د صفاتو نه سره ده نو اولایک کی صفاتو ته اشاره را لګنه نو دا هدایت چې اولایک ته نصیب ده نو دا د څه د وجنه دک کی صفاتو د وجنه اوس دا صفات خو بل چا کې نو هدایت هم دی پوری څه شولو او بیا و اولایک د دک کی صفاتو د وجنه دي ته فلاح حاصل له دا صفات خو بل چا کې نشرات لنه نو فلاح خو مسبب ده دغه صفاتو نه دام بل چا کې نو کې اسم اشاره مکرر نه راوړي چې به چې مجموعه پورې خاصه ده دی مجموعه پورې خاص یو بل چا کې مو نو اوس یو چې یو اچا کې نشرات لله تنبیها خبرداري در کو چې علا ان اتصابهم د دې د موصوف والے بتلک الصفات بدغي يقتضي دا تقاضا کی کل واحده د هر واحد من الاسرتين دا دو اسرت نه دي معنی دا معتبر او مستقل صفاتونه نه دي یو هدایت ته او بل فلاح ته دا اسره د هر واحد د دې د صفات سکی تقا د دې چې موصوف دي په صفات سره دغه اتصاب تقاضا د هر واحد کې د هدایت هم دا کی او د فلاح هم او دا بل چا کې نه یوم بل چا کې وان كل منهم او دې خبره ته افسر تنبیه ته چې هر واحد د دې دواړو نه که هدایت ته که فلاح ته کافن دا کافی دی پی تمیزهم چې دی جدا دی بها په دې صفات سره عن غیرهم افسر په دې هدایت او فلاح سره هر واحد سره کافی دی د تمیز د فاره څه مطلب دا متقیان چې د نور خلقو نه تم ممتاز کین هدایت سلام هدایت چا کې نشرات لله فلاح سلام فلاح هم چا کې نشرات لله افسر پوه شولې ووسط العاطف ووسط افسر مقام تقاضا دا ترک عطف کی ها لکه په بل آیات کې ترک عطف راغلی دی او دواړه آیاتونه یو شان ښکاري نو دلته ولې حرف عاطف راوړو افسر بل آیات کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اولئک کالانعام بل هم ازول اولئک هم الغافلون کینه دا خلق د سارو غوند دي بلکې د سارو نم په اخوا دي او دی غافل دي دي څه دي
نا التا پیسب اولائک کل انعام بل هم ازول او اولائک هم نافیسب تشبیح د سارو سره دا غفلت ته کنه ده اولائک هم الغافلون سره نو ګور الته حرف عاطف نه دی راوړي پوهیږي او دلته هم چې کوم دین اولائک علی هدن او اولائک هم المفلحون پکاردار چې دلته حرف عاطف داغه بشان ندی وی چې نه د دواړو منځ کې فرق ته ها ووسط العاطف دلته عاطف منځ کې راوړل شو لاختلاف مفهوم الجملتين یا په سبب د دواړو جملو په مفهوم کې دلته سره اختلاف دی افي سبب عقل کې هم او وجود کې هم ها عقل کې هم اے پختو کې ذهن کې هم او خارج کې هم ها افي سبب هدایت څه ته ویل کیږي ها وجدان د صراط مستقیم ته پوهیږه به خبره ها نو مفهوما د یو بل سره سدي هدایت ویلی کیږي ستا ها وجدان د طریق مستقیم ته او فلاح ستا ویلی کیږي ها فلاح پوست وای کامیابی ته وای نه هدایت جدا شي شلو مفهوما او فلاح جدا شي شلو بلکې هدایت تک او کتل شي خو سبب دی یو قسم د فلاح د فار پوهیږي نو یو د هدایت بل فلاح د دواړو معناګانې د یو بل نه جدا دي نو عقل کې دواړه څه شلو او افیسبو زیونه هم جدا دي هدایت دنیا کې ده او فلاح آخرت کې ده فلاح څه ته ویل کیږي مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکي چې ستا هر مراد پوره شي پس هر مراد دلته نه پوره کیږي ها ما کل ما يتمنى المرء يدركه او تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ها هر تمنا د سړي دنیا کې نه پوره کیږي پوهیږي هواګانې د کشتو دا داسې ګرځي چې هغه د ملاحینو موافق نه ها ملاح وی چې زما هوا موافقه شوه چې کشته خپل په آرام روان وي ها کله کله ناموافقه شي د مخ کی زور کې هغه بشار راځي نه کله کله ته وای چې دا وشولې هټولو دا به الته کیږي و اولائک هم نه له اختلاف مفهوم الجملتين د جملو په مفهوم کې اختلاف ته عقل کې هم او خارج کې بخلاف قوله تعالى اولئك كالانعام بل هم اولئك هم الت مفهومين يودها فان التسجيل بالغفله مضبوط حکم کول د غفلت دا د دویمه جمله مضمون دی اولئك هم او تشبيه بالبهائم دا شيء یو شی نشول نو فكانت الجمله الثانيه مقرره للاولى دویمه جمله دا اوله لپاره مقرره او مؤکده شوله نفلا تناسبل فلا تناسبل یعنی فلا تتناسب العطف دلته عطف سنده یا فلا تناسب العطف عطف دلته سنده مناسب نه چې نه ده مناسب ځکه د دوانو منځ کې کمال اتصال